سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. محترم عزتمندو مسلمانانو رونو، دا ډیره د سعادت او د خوشحالی موقع ده چې الله جل شانه کلام د الله جل شانه عظیم الشان کتاب د یو انسان په سینه کې ټول محفوظ شي. دا د قرآن معجزه ده او دا د الله جل شانه د قدرت یو عظیم نمونه ده. ورنه دا قرآن چې الله جل شانه په عربی کې نازل کړی دی او مونږ ټول عجم یو، عربي زمونږ سمورنۍ ژبه نه ده. دا ماشومان په عربي باندې نه پوهیږي، خو لیکن هغې نه باوجود دا ټول قرآن یاد کی، خپل سینه کې محفوظ کی. دا محض د الله جل شانه په توفیق او دا د هغه د قدرت یو نمونه ده. ورنه مونږ ټول پښتانه یو، په پښتو باندې پوهیږو او پښتو مو مورنۍ ژبه ده، خو لیکن مونږ کې څوک هم د پښتو د یو وړوکي کتاب، د یو لس اتو صفو کتاب هم حافظ نشته. د پښتو ښه ادیبان تیر شوي دي، ښه نیکان خلک هم ورکې تیر شوی دی. رحمان بابا د نوم نه مونږ ټول واقف یو، نیک زبرګ سړی تیر شوی دی، پښتون دی، او د هغه د شاعرۍ یو کتاب دیوان رحمان بابا په نوم باندې مارکیټ کې ملاویږي، خو لیکن تر اوسه پورې څوک د هغې حافظ نشته. ښې خبرې دي ورکې، خو حافظ یې څوک نشته. او دا قرآن چې په عربی کې دی او په معنی باندې عام طور د ماشومان نه پوهیږي، هغوی هم قرآن کریم یاد کی، حفظ کی او داسې په زور زیر سره یاد کی چې په ټکو کې خو څه کې په زور زیر کې هم ورنه غلطي نه کیږي. دا د الله جل شانه یو د قدرت نمونه او د قرآن معجزه ده. کوم ځای کې چې د الله جل شانه د یو معجزې ظهور کیږي نو هغه ځای ډیر بابرکت دی، یا د یو کرامت ظهور کیږي هغه ځای ډیر برابرکت دی. او د کم انسان باندې چې د الله جل شانه د یو معجزې ظهور وشي نو یقینا هغه انسان هم ډیر بابرکت دی. قرآن کریم کې د حضرت مریم علیہ السلام واقعہ الله جل شانه نقل کړی ده چې دا خپل مور عبادت د پاره وقف کړی و. پیدایش نه پهله دا نظر منلی او چې زما دا لور به، زما دا بچی چې پیدا شي الک وي یا جینۍ وي، دا به عبادت د پاره وقف وي. پیدایش نه بعد د بیت المقدس د خدمت د پاره او د عبادت د پاره وقف کا. د دې
والد سے وفات شوی او تربیت په حضرت زکریا علیه السلام کولو، خدمت او د هغې د خرچې بندوبست په حضرت زکریا علیه السلام کولو. دا په یو وړه کوټنۍ کې وه، هغې کې بې ورځ و شپه عبادت کولو. نو قرآن کریم کې واقعا الله جل شانه بیانوي چې یو ځل حضرت زکریا علیه السلام د حضرت مریم خواله راغی، نو وی کتل چې پهله نه ورسره خسته میوې پرتې دي او بې موسمه میوې دي. نو حضرت زکریا علیه السلام ورنه تپوس وکړو، یا مریم انا لک هذا، دا خسته میوې کوم ځای نه راغلې؟ ځکه چې هغې ته به خوراک څښاک حضرت زکریا علیه السلام راړو، نو هغه ته پته وه چې دا ما خو نه دي راوړي او بل بې موسمه میوه ده، دا کوم ځای نه راغله؟ قالت هو من عند الله، حضرت مریم وی دا د الله د طرف نه ماته رالیږلي شوي دي. گویا دا د حضرت مریم کرامت و چې غایبانه ورته الله جل شانه میوې فروټ رالیږل به او هغې به خوړل. دغه موقع کې مفسرین وی چې کله حضرت زکریا علیه السلام د حضرت مریم د کرامت دا ظهور ولیدو، چې دې موقع کې دې ځای کې حضرت مریم باندې د الله جل شانه دا کرامت ظاهر شو، نو دغه موقع کې حضرت زکریا علیه السلام الله نه ځان دپاره سوال وکړو. ځکه چې کومه موقع کې د الله د یو کرامت یا د معجزې ظهور کیږي، نو هغه موقع کې دعا قبلیږي. نو هغې ځان دپاره سوال وکړو حضرت زکریا علیه السلام چې الله تا مریم ته بې موسمه میوه ورکړې ده، نو ما ته هم بې موسمه میوه راکړي. حضرت زکریا علیه السلام بوډا شوی او بچی نو، او خواهش یې دا و چې زما یو نیک صالح متقي زوی راته میلاو شي چې هغه ما نه بعد زما وارث وي او دا نبوت هغه ته منتقل شي. هنالک دعا زکریا ربه، نو دغه ځای کې بیا زکریا علیه السلام د الله نه سوال وکړو او هغه سوال ورته الله جل شانه قبول کو، دعای قبول کا، او هغه بوډاوالی کې ورته الله جل شانه د زوی زیری ورکو حضرت یحیی علیه السلام، او دا هغه نوم هم الله جل شانه خپله کېښو، او پهله نه ورته دا بشارت ورکو چې هغه به نبی وي، هغه به پاک صاف اخلاقو والا وي، اب سرداری سیدا و حصورا و نبیا. نو زما د وینا مقصد دا دی چې دا ډیره مبارکه موقع ده چې په دې موقع کې د الله جل شانه د یو لوی قدرت او د یو لوی معجزې ظهور کیږي، چې د ماشومانو دا معصومې سینې، دا زړونه، دا دل او دماغ څومره زیات خوش قسمته دي چې د الله جل شانه دا پوره کلام په هغې کې محفوظ شو. حقیقت دا دی چې د دنیا یو منصب، د دنیا یو دولت د دې مقابله نشي کولی. که د دنیا دا ټول مال او دولت او سپین او سره راجمع کی، د دې دولت مقابله نشي کولی چې کم دولت دې ماشومانو ته الله جل شانه نصیب. دا د دې د والدینو دپاره، د متعلقینو دپاره، استادانو دپاره، ټولو دپاره ډیر د خوشحالۍ خبره ده. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله فرمایي چې مؤمنانو ته د الله په دې فضل باندې خوشحالي کول پکار دي، او نور خلق چې کم دنیا را جمع کوي دا د هغې نه ډیر بهتر دی. ځکه چې دنیا که انسان ډیرم جمع کی نو دا یو ډیر محدود لغونې وخت دپاره ده. کله چې د انسان دی دنیا د ژوند نه سترګې پټې شي، نو که ده هر څومره غټې خزانې جمع کړي، هغه ټول هر څه به یې رستو پاتې شي. خو دا دولت د قرآن چې کوم د دې ماشومانو په سینه کې نن محفوظ شو،
دا قرآن به دا ماشومان یا چا چې یاد کړی وي هغه به کله هم یوازې پرې نه دي. دنیا کې به هم ورسره وي، دنیا کې به هم د قرآن د دې دولت نه مالامال وي، د دې سینې به منورې وي، سینې به روښانه وي. کله چې د دنیا نه سترګې پټې شي په قبر کې به هم دا قرآن ورسره وي. هغې نه بعد چې کله قیامت کې ټول انسانان د الله جل شانه په دربار کې حاضر وي، حشر وشي، ټول انسانان د قبرونو راپاسي، نو په هغه موقع کې به هم دا قرآن د دې ملګری وي. او حدیث کې راځي چې قرآن به جګړه کوي د خپل صاحب د پاره، یعنی چا چې قرآن یاد کړی وي او عمل پې کړی وي، قرآن باغه د پاره جګړه کوي. مطلب دا دی چې که هغه نه څه ګناهونه شوي وي، خو قرآن به دا وایي چې الله د ما د پاره خپل ورځ او شپه قربان کړي وه، او ورځ او شپه به د قرآن کریم تلاوت کولو، ما دې د خوب نه ویستی و، د آرام او د راحت نه مې ویستی و، هر ټیم به زما تکرار کولو، هر ټیم به قرآن اړولو. نن د هغې د برکته د بخښنه وکړي، الله جل شانه به د هغه بخښنه وکړي. او صرف دا نه بلکې د هغه د والدینو به هم الله جل شانه د برکته بخښنه وکړي. ځکه حدیث کې راځي چې د والدینو ته به داسې لباس واچولی شي چې دنیا ټوله د هغې قیمت نشي جوړېدی، هغه یو لباس. او داسې تاج به ورته الله جل شانه په سر کې چې د نور نه زیات روښانه وي، نور نه وي زیات رڼا وي. نو اوس چې کله دومره قیمتي لباس ورته د جنت الله واچي او تاج ورته په سر کې، نو داسې خو نشي کېدی چې دې سره بیا جهنم ته ولیږي. نو که څه ګناهونه ورنه شوي وي، انسان ګناهګار دی، هر انسان نه ګناهونه کیږي، نو الله جل شانه به ورته د دې بچي د قرآن د وجې نه هغه ګناهونه معاف کی، او الله جل شانه به د جنت ته تلو فیصلې وکړي. نو دا ماشوم یقینا خپله خوبي بختور، خو لیکن د والدین، د متعلقین او د چې څومره استادان دي، ملګری دي، هغه هم په دې لحاظ سره خوش قسمت دي چې هغوی ته الله جل شانه دا دولت نصیب کو. محترمو، مونږ تاسو ټول په دې باندې پوهیږو چې کله یو ځای کې دولت وي، نو هغه ځای ته بیا غله مسره کوي. د دې ماشومانو په سینه کې الله جل شانه دا لوی دولت محفوظ کو. نو اوس به د شیطان هم دا کوشش وي چې مونږ په څه طریقې سره د دې د سینو نه دا دولت واپس په څه طریقې سره راوباسو. ځکه شیطان د الله مخکې دا قسمونه خوړلی دي، لأغوینهم اجمعین، چې دا ټول انسانان به زه ګمراه کوم. نو اوس دا دولت چې یو ځل ملاو شي، بیا بنده د هغې د حفاظت کوشش کوي. اوس دې بچو ته دا دولت ملاو شو، نو د دوی هم ذمہ داری ده، او د دې د والدینو او د رونو خویندو هم دا ذمہ داری ده چې د دې دولت د حفاظت فکر وکړي شي. او د دې حفاظت دا دی چې قرآن کریم چې کم معمول کې دی حفظ کو، روزانه کثرت سره تلاوت بار بار دہرائی، دغه معمول جاری وساتل شي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د قرآن خیال ساتئ، یعنی چې یو ځل یاد کو بیا خیال ساتئ، ځکه چې دا د سینو نظر تخدیدون کم دی. لکه چې یو ساروی سړی تړلی وي،
او پړ اخلاص کی، نو چې پړ اخلاص کی او څنګه هغه څاروی بیا تختی، نو دغه رنګې که دا قرآن په سینه کې محفوظ شي او دینه بعد د دې د حفاظت انتظام ونه کړی شي، د دې د دوهرایي انتظام ونه کړی شي، نو دا هم بیا د سینو نه دکسې واپس تختی. اشد تفصیا من الابل فی اقاله. نو د دې ماشومانو، او چونکې دا ماشومان کم عمر وي، دی وجه نه زیاته ذمہ داری د دې د والدینو وه او د دې د متعلقینو ده چې هغوی د دې ماشومانو همدغه رنګې نگرانی وکړي، څنګه نگرانی چې تر اوسه پورې وکړه چې دا ماشومان قرآن ایر نه کی او قرآن دوهرایي مسلسل جاری وساتي. او دې سره سره د قرآن الفاظ خو الله جل شانه دوی ته زده کړل، پکار دا ده چې اوس د قرآن معانی، د قرآن تفسیر، د قرآن علم هغه هم الله جل شانه دوی ته نصیب کړي. هغې لپاره دا ضروري ده چې د علم د حصول لپاره دی فارغ کړي شي. کله چې دی د دې قابل شي، سکول دومره ووایي د دې قابل شي چې مدرسه کې داخلي دی شي، نو اوس نه دا فیصله وکړی شي چې دی به انشاءالله علم د حصول لپاره په مدرسه کې داخليږي، او چې د قرآن د الفاظ ورته الله جل شانه یاد کړل، نو انشاءالله د قرآن معانی، د قرآن تفسیر، د قرآن علم هغه هم ورته الله پاک نصیب کی. ځکه زمونږ عام تجربه دا ده چې کوم حافظ صاحب د دې لاین نه کټ شي، د قرآن یادولو نه بعد علم حصول طرف ته متوجه نشي، د قرآن معانی زده نه کی، مدرسې او جماعت سره تعلق ختم شي، نو هغه ته قرآن یاد ساتل بیا ډېر ګراني. ځکه چې عام د بازار ماحول یا د دنیا ماحول هغې کې د قرآن بیا دوهرایي او هغه یاد ساتل هغه ډېر ګران شي، نو عام طور بیا ورنه قرآن ایر شي او د هغې وعیدونه بیا سخت دي. نو دې وجې نه پکار دا ده چې د ټولو بچو سرپرستان هغه د دې هم فیصله وکړي چې څنګه د بچو ته الله جل شانه دا حفظ دولت نصیب کو، نو دل سړی چې په بره رواني نو واپس لاندې مزل ورته نه بیا نه دی راکوزېدل پکار، بلکې مزید په بره ختل پکار دي. نو مزید بره سفر به د دوی دای چې کله دی د مدرسه کې داخلېدو قابل شي، نو بیا په مدرسه کې داخل کړی شي او علم وربانې هم حاصل کړی شي چې الله جل شانه دین ټول امت ته فائدہ ورسوي. قرآن کریم کې الله جل شانه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت څلور مقصد ذکر کړی دي. دې کې ټولو کې اول مقصد دی د قرآن کریم تلاوت، یتلو علیہم آیاته، چې پیغمبر علیہ السلام امت ته د قرآن تلاوت خی. نو د قرآن کریم په انسانانو کې لومبه استاد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، او چې کوم استاد د قرآن خودلو په مسند باندې ناسته، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسند باندې ناسته، داغه په کرسی داغه په سیټ باندې ناسته، یتلو علیہم آیاته، چې د قرآن کریم تلاوت خی بچو ته. دویم مقصد الله جل شانه دا لومبه مقصد دی. دویم مقصد بیا د قرآن کریم علم، یعنی د کې چې کوم پیغام الله جل شانه انسانیت ته ورکړی دی هغه پیغام زده کول. اول الفاظ، بیا الفاظو نه بعد معنا، چې دی معنا څه ده، پیغام پکې څه دی، دا زده کول، دا امت ته خول، دا د پیغمبر علیه السلام دویمه ذمہ داری ده. او بیا حکمت حدیث خول، دا دریمه ذمہ داری ده. او تزکیه یعنی د زړونو صفایی، دا څلورمه ذمہ داری ده پیغمبر علیه السلام.
اوس الحمدلله دی تلاوت آیات خو زده که او تلاوت یاد هم کو، خو دې نه پس د کتاب په علوم باندې آگاهی، د کتاب الله د معنا او تفسیر باندې پوها، بیا په حدیث باندې پوها، او بیا د زړونو صفائی تزکیه، دا مخکې سفر دی ته پاتې دی. نو پکار دا ده چې دغه سفر جاری وساتل شي او مخکې دا سفر الله جل شانه د دې بچو په کامیابی سره مخې ته ورسوي. او دې محفل کې چې څومره حضرات موجود دي، نو دا موقع د دعا موقع ده. لکه څنګه ما تاسو عرض وکړو چې حضرت زکریا علیه السلام په هغه موقع کې چې کله د حضرت مریم کرامت ولیدو، نو په هغه موقع کې دعا وکړه، الله دعا قبول کړه. دا رنګ دې موقع کې د الله جل شانه د دې معجزې ظهور کیږي چې دا بچی د قرآن حافظان کیږي، نو دې موقع کې هم ان شاء الله الله جل شانه دعاګانې قبلې. نو یو خو د زړه نه د عزم او اراده چې ان شاء الله مونږ به هم د قرآن کریم سره خپل تعلق، خپل رشته مضبوطو په هر درجه کې. چې که چاته د قرآن کریم صحیح الفاظ سره صحیح طریقې سره تلاوت نه وي زده، پکار دا دی چې هغه صحیح طریقې سره د قرآن تلاوت زده کول شروع کی. خو روزانه یو ټکی یادی، په یو ورځ کې الف یاد کی، په بل ورځ کې با یاد کی، په بل ورځ کې تا یاد کی، یو لفظ یادولم شروع کی، د قرآن سره تعلق او رشته مضبوط شي او مضبوطیږي ورورو. او دې به د هغه خلکو په فهرست کې شامل شي چې کوم خلق قرآن کریم زده کوي او یادوي، او چې کوم خلکو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی خیرکم، تاسو کې ټولو کې بهتر دي من تعلم القرآن، څوک چې قرآن یادوي. دې دپاره دا ضروري نه ده چې خامخا سړی سحر نه تر ماسپښینه پورې وخت وباسي یا 2-4 غنټې 6 غنټې وباسي. 10 منټه کوم څوک ویستی شي روزانه، نو هغه د قرآن کریم سره خپل تعلق او رشته مضبوطولی شي. 10 منټه 20 منټه. او د دې مدرسو برکت ته چې الحمدلله په هر جماعت کې قاری صاحب ملاویږي، په هر کوڅه کې جماعت ته، او په هر جماعت کې یو قاری صاحب کم از کم موجود وي، یو نزیات قرا حضرات الحمدلله زموږ په دې ښار کې په هر جماعت کې موجود وي. او داسې وچرتنی شي چې یو کس د قاری صاحب نه وخت اغستی چې ماته یو 10 منټه راکړه او هغه ورته انکار کړی وي. چې د کم شي زیات ضرورت وي، الله جل شانه هغه شی آسانی، ارزانی او عام کوي. ګوره انسانانو ته، د انسان جسم ته د اوبو زیات ضرورت دی، او د دې هوا او د اکسیجن زیات ضرورت دی. نو الله جل شانه د هوا بالکل فری کړي، بالکل مفت او هر ځای کې موجود ده. چې چرته زی اکسیجن هوا موجود ده، ځکه چې ضرورت انسان ته زیات دی. او دغه رنګه اوبه هر ځای کې اوبه موجود دي په اسانه باندې. کم ځای کې چې بور کې کوی کني حالت اوبه درته روزي، ځکه چې انسان ته ضرورت زیات دی. نو کم شي چې ضرورت زیات وي، هغه شی الله جل شانو آسان کوي او عام کوي. د دې قرآن ضرورت چونکه روحانی طور باندې هر انسان ته دی او ډیر زیات دی، دی وجه نه الله جل شانه دا هم عام کړی دی او آسان کړی دی او ارزان کړی دی. د قرآن کریم په تعلیم باندې ستا هیڅ خرچه نه راځي، د قرآن په حاصلولو باندې ستا هیڅ خرچه نه راځي. نن که ته بچې په میډیکل کې داخله، په انجینیرینګ کې داخله، ستا څومره خرچه کیږي، لیکن مدرسې په علم باندې ستا د بچی خرچه نه کیږي. د هغې وجه بنیادی دا ده چې د دې ضرورت زیات دی، نو الله جل شانه دا آسان کړی او ارزان کړی او عام کړی دی. په هر کوڅه کې جماعت دی او په هر جماعت کې یو نه زیات قرا حضرات موجود دي. لہذا د قیامت په ورځ باندې د چا دا عذر نشي کېدی
چې ما خو قرآن ډېر زده کول غوښتل خو څوکونه چې ماته زده کړی وي چا راته وخت نه راکولو ما سره پیسې نه وي او په هغې پیسې لګې دي دا عذر ګورې د چا به قابل قبول نه دی وجې نه ټولو ته پکار دي خوا د عمر په هر حصه کې یو مونږ په دې کې شرم هم نه دی پکار په دې کې ججک هم نه دی پکار بلکې قرآن سره خپل رشته مضبوطول پکار دي یو ټکي روزانه بنده شروع کی که قرآن تلاوت صحیح طریقې سره زده وي بیا د قرآن معنی زده کول شروع کی بنده یو معنی یو لفظ معنی یو لفظ معنی شروع دې سره بنده به هغه فهرست کې شامل شي چې کم فهرست د هغه نیکبخت خلکو دی چې الله جل شانه ورته ویلی دي خیرکم یعنی تاسو کې ټولو کې بهترین خلک دي اور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اشراف امتی حملت القرآن زما د امت ټولو کې معزز خلک ټولو کې باعزت خلک هغه د قرآن حاملین دي د قرآن حافظان او د قرآن عالمان دي دې مختصر وخت کې دغه یو پیغام تاسو ته درکول مقصود دی چې یو خو خپله د قرآن سره خپل تعلق مضبوط نه مضبوط تر جوړولو کوشش وکړ د مرګ او ژوند پته نه لګي او دنیا حقیقت دا دی که څوک هر څومره زیات ته جمع کی خو لیکن دنیا نه مړېدل نشته او دا قرآن که څومره ورسره ته تعلق مضبوطې څومره ورسره رشته جوړې دومره زیات پستا په دنیا کې هم په کار راځي دنیا کې به د دې برکاتو نه مالامال او په آخرت کې خو یقینا دا قرآن به تا دپاره بیا جګړه کوي او د الله جل شانه د عذاب نه به خلاصوي اور دویم پیغام د بچو باره کې چې خپل بچو دپاره فکر وکړي مونږ د خپل بچو د سکول خو ډېر فکر کوو خو لیکن آیا مونږ د خپل بچو دپاره د قرآن د حاصلولو د قرآن د زده کولو قرآن د حفظ کولو د قرآن د معنا د زده کولو فکر کوو یا نه کوو او په کومه درجه کې کوو که کوو نو د دې باندې الله جل شانو شکر ادا کوو او که نه کوو نو خپل بچو دپاره دې حوالې سره فکرمند شو الله جل شانه دې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي